السلام علیکم زه یم انیس خان او نن دی د اکتوبر 23 تاریخ. پاکستان یو داسې عجیبه ملک دی چې دلته کې اکثر هیروګان سزاواري. نن دلته د یو داسې ایر مارشل کیسه کومه چې هغه اوس ولا کوټ مارشل کړی دی ډېر په پراسرار حالاتو کې، او دا ټول تفصیل چې دی مشهور صحافي اسدتور په خپل ویلاګ کې د ثبوتونو سره ویلی دی. تاسو ته کو یاد شي په 2019 کې په بالاکوټ باندې هندوستان حمله کړې وه او هغوی وی چې دلته موږ د دهشتګردو کیمپونو باندې ټارګټ کړي دي، او بیا فوري پاکستان دای جواب ورکړی او د ابینندن جاز راغورځول. دا اپریشن چې چا کړی د هغې بهادر افسر نومو ایر مارشل جواد سعید. دا چې و د ایر فورس یو ډېر شاندار افسر و. جواد سعید دغه ټول اپریشن جوړ کړی او د هغې نګران او ډېر لوی کامیابي موندلې وه. هغه ته بیا په دې خدماتو په سیله کې د دې بهادرۍ کې حکومت پاکستان ورته تمغه امتیاز ورکړی، خو دغه د ده اولنۍ تمغه نه وه. د دې نه مخکې د ستاره امتیاز ملیټري هم حاصل کړی او ورسره ستاره هلال ملیټري هم ورته ملاو شوی دی. دا افسر چې دی نو دا ډېر شاندار کیریر والا افسر و او دی د F-16 پایلټ دی. د ده چې کله ریټایر شو دی په 2021 مارچ کې ریټایر شو، بیا بس تسلۍ سره ژوند تیرو. د ده دوه لوڼه دي، خو مشرۍ لور چې ده د هغې نوم خدیجه دی او هغه معذوره ده، سپیشل چلډرن چې ورته وي. او دا ایر مارشل صاحب چې دی خواجه جواد سعید صاحب، ده د هغې خپلې لور سره ډېره بل شان مینه ده. دی په نوکرانو د هغې کار نه کوي. نو تاسو ته پته ده چې سپیشل چلډرن یې معذوره وي، د هغه ډېر خدمت یي، د هغه د چای روټۍ، د کپړو بدلولو، د واشروم د تلو، دا ټول به هغه په خپله کول او ښځې به یې هم نه کول. او هغه لور چې ده خدیجه، هغه هم د ده سره ډېره ټچ ده. خو بیا یو عجیبه کار ده وشو چې په جنوري 2014 کې یو ورځ دی او ښځه د بهر نه راله، نو په ګیټ باندې څه کسان ولاړو. ده ته تپوس وکړو چې تاسو څوک یې؟ نو هغه ورته وایي چې موږ د ایرفورس کسان وو، د کور کې دننه را دننه کړه. تپوس یې ترې وکړو چې ولې رالی؟ نو هغې ته ووایي چې د 9 مۍ په سلسله کې فوج تا پسې ګرځي، نو د هغوی نه دی بچکو ته محفوظ ځای ته رسو. دی پوه شو چې معامله څه بل څه ده. نو ښځې ته یې ووایي چې ما له کټ تیار کا. کټ یې ورله تیار کړو بیګ وړوکې، او هغوی ځان سره بوتلو او د ایرفورس یو ګیسټ هاوس یا هر ځای چې دی هلته کې یې ورسو. شپږ ورځې د ده بالکل رابطه 8 ورځې نه وه. دا ټول خبرې د ده ښځې اسدتور ته کړي. بیا په 8مه ورځ د یو نامعلوم نمبر نه کال راغی او ده ووایي چې زه په خیریت سره یم او د خپلو خلکو سره یم. بیا یې ښځې سره او ته پریشانه کېږم. بیا ښځې اپروچ وکړو د ایر چیف چې دی اوس نن سبا کم بابر سدو صاحب ته. نو هغې سره چې ملاقات وشو، پای کې وایي د هغه ښځه هم ناسته وه او ایر چیف صاحب ووایي چې ستا خاوند ډېر زیات رویه خرابه ساتلې ده او د ده 150 کالونه موږ سره ریکارډ دي. د خپلو افسرانو کالونه هم دوی ریکارډ کوي. نو 150 کالز دي او هغه ډېر خراب کالز دي. یو کال یې ورته وامرو. نو هغې ته تپوس وکړو چې دا څه غداري کړې د ملک سره، څه چا جاسوسي کړې؟ هغوی چې نه، ده د خپل رور سره خبرې کړې دي او هغې کې د څه شخصیاتو باره کې خبرې کړې دي. نو دا ډېر سنګین جرم دی او د دې به ډېر خراب نتایج. بیا ته هغه راله. نو بیا هغې داسې چل وکړو چې په عدالت کې کیس وکړو چې زما خاوند ما ته هېڅ پته نه لګي او د دې څه دغه موږ ته د دې معلومات راکړي. چې کله هغه عدالت ته لاړه، نو عدالت کې اټارني جنرال او 2 د ایرفورس افسران پیش شو او هغوی دا ووایي چې د ده باندې 6 الزامات دي او په هغې کې د ده کوټ مارشل وشو. او کوټ مارشل کله وشو؟ دا کوټ مارشل چې دی نو د 25 جنورۍ نه 27 جنورۍ په 3 ورځو کې د هغه کوټ مارشل وشو او هغه ته 14 سال سزا یې وکړه. هغه ته د فیملی ملاقات نه دی کړی، هغه سره د وکیل یا د خپلې مرضۍ د دفاع حق نه دی ملاو شوی او د 14 سال سزا ورکړل شوه. بیا یې دا چل وکړو دوی ته په عدالت کې وي چې هغه ته 14 سال کوټ مارشل وشو، سزا ملاو شوې.
بیا یې ورته دا چلو کو چې د هغه د طرفه یو درخواست لیکلی دی ایر چیف ته د سزا کمولو، هغه د دې نه دی خبر. هغه وایي چې ماته نه وکیل راکړی نه د ډیفنس څه دغه راکړ اختیار راکړی، او بیا یې ول هغه سزا 4 سال کړه. بیا یې ول د ده د طرفه یو بل د معافۍ درخواست لیکلی چې زما سزا دې معاف شي. نو د ده ښځې ته د ایرفورس مشرانو وویل چې به ډېر زر راخلاص شي. دا یو داسې واقعه ده چې هغه د ملک دپاره خدمت کړی دی او صرف د شخصیاتو باره کې الفاظ ادا کړي، او هغه هم د خپل رور سره په فون کال کړي دي چې کم ریکارډ شوي دي او اوس سزاوار دی. نو دا زمونږ ډېر عجیبه صورتحال دی. پاکستان کې چې چا هم د دې ملک سره وفا کړي، خدمت یې کړي، مینه یې کړې ده، هیرو دی، سزاوار دی. او دا تاریخ د نن نه دی. بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح پاکستان جوړ کو، هغه ته خراب امبولانس ولېږو. فاطمه جناح چې د بابای قوم خور وه او مادر ملت ده، د جنرال ایوب خلاف چې هغې الیکشن کو، په هغې د هندوستاني ایجنټ الزام ولګو، 2 کاله نظربنده وه. ډاکټر عبدالقدیر خان چې محسن پاکستان دی، پاکستان له اټم بم ورکړی، پاکستان چې اوس دفاع مضبوطه ده او ټول عالم اسلام کې موږ ته خلک مینتونه د دفاعي معاهده وکړو، دا د ډاکټر عبدالقدیر خان د اټم بم د لاسه. جنرال مشرف په کور کې نظربند کو او ورډ چاو دی مړ دی. هغه نه یو پیرا سهیل ویړای چې تپوس وکړو چې پړه دې سارمان شته او وې څه ګیله دې شته وی، او دا یو ګیله چې د پاکستان خدمت مې کړی، ځکه چې دلته کې غلی چې دی هغه اقتدار کې دي او د ملک خدمت والا سزاوار دي. بیا بل وګورئ نن سبا عمران خان دی، ورلډ کپ یې ګټلې، 3 کینسر هسپتالونه، نمل یونیورسټي، القادر یونیورسټي، خو صرف د طاقتورو خلکو د ضد د لاسه په جیل کې دی. او دا ایر مارشل صاحب اوس 14 سال کورټ مارشل او بیا یې وله سزا 4 سال کړې ده. نو داسې هیروګان چې خلک ویني چې د هغوی دا حل دی، نو آیا د پاکستان بس خلک خدمت کوي که لوټ مار به کوي؟ دا یو ډېر اهم سوال دی. دا خبرې په مخکې پټېدې شوې، خو اوس د سوشل میډیا دور دی او په عوامو کې، په ځوانانو کې د ریاست او د ریاستي ادارو خلاف خفګانونه ورځ ورځ استیوا کیږي. د خدای دپاره پروفیشنالیزم، د ملک له چې چا خدمت کړي، د هندوستان له شکست ورکړي، ابینندن جازې راغورځولې، هغه هیروګان له خو کریډټ ورکول پکار دي. هغه په سر تاجونه دي، زموږ د زړه سرونه دي، او هغوی سره داسې کوو نو نور افسرانو ته به څه پیغام ځي؟ الله دې زموږ په دې ګلې ګلزار ملک باندې ډېر زیات فضل او رحم وکړي. ډېر ښکلی ملک دی، خو څه د فرسوده نظام د لاسه زموږ حالات ډېر خراب دي. الله دې دلته حقیقي جمهوریت راولي، الله دې پارلیمنت له بالادستي ورکړي، الله دې آئین او قانون بالادسته کړي، نو د دې ملک به ترقي وشي. کو نه موږ د شخصیاتو د ضد او ونا مخې ته ټول سیستم فیلي، نو دا به د پاکستان نقصان کیږي، فایده نه. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.